أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. دا د سورې نحل 14 نمبر رکوع ده او د دې رکوع ابتدایي آیتونه دي. دې آیتونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام بعض صفات چې دغه ذکر شوي دي. دین وړاندې په دې صورت کې ځای په ځای الله تعالی د خپل وحدانیت او د توحید تعلیم چې دغه ورکړي دي. او سره چې د کافرانو د مشرکانو په شرک باندې ردم الله جل شانه ځای په ځای کړی دی. مقصد د ټولو خبرو داو چې تاسو د الله تعالی توحید، د الله تعالی وحدانیت، د الله تعالی یووالی اختیار کړئ او الله تعالی سره چې دنو په عبادت کې څوک شریک کوي ما الله جل شانه سره شرک چې دغه مکوي. په دې آیتونو کې الله رب العزت وتعالى حضرت ابراهیم علیه السلام نمونه ذکر کړی دا او مقصد د دې دا دی چې دی بداوي چې ربګه د ابراهیم علیه السلام په لار باندې یو، موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو، ځکه چې دا عرب آغا د ابراهیم علیه السلام نسلو. ابراهیم علیه السلام په دغه دشت او صحرا کې خپل بیبي او خپل بچي ابراهیم اسماعیل علیه السلام چې لا ډیر وړو کې او د پایو دودھ پیتا بچو لا پای چې نه غنو پرې خودي دا ابراهیم علیه السلام په دې دشت او صحرا کې چې نه غا پرې خودي او بیا په دې دشت او صحرا کې چې دنو کله چې یغی سره او بو ختم شوي نو بیبي هاجره اغا او بو پسې چې دنو صفا نه مروه طرف ته منډه والا، مروه نه به صفا طرف ته منډه والا، دا و چکر یغی پورا کړی وي. دغه دوران کې الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام قدمونو خوانه چې دنو چینه چې دنو روانه کړه چې هغه ته آب زمزم ویل کیږي. دا چشمه چې کله روانه شوه نو اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجرې د پر الله تعالی دا روانه کړي و. نو دا چینه چې دنو دا د اسماعیل علیه السلام او د بیبي مریم چې دنو دا غي ملکیت کې داخله شوه. د دې وجه نه دی بدل ته وخت تیرولو نو یو قبیله رااله. هغه وخت کې دشت او صحرا کې خلکو وختونه تیرول او له پله بچی نو ګرځیدل، کله یو ځای کې خیمه اچولې، کله بل ځای کې خیمه اچولې، کله بل ځای خیمه اچولې. خو چې کوم ځای کې بدی پړاو اچولو خیمه به اچولې قبیله والو نو هغه با
دې ته قتل چیرې دلته مونږ ته د اوبو سہولت موجود دی او کو نه دی موجود. نو کېده دغه شانتي یو قبیله چې نو هغه رااله او هغه قبیله ته بنو جرهم قبیله ویل کیږي. بنو جرهم قبیله چې کله رااله هغه چې کله قتل چیرې دلته خو چینه چې نو خو بېږي او بو خدل تشتري د اوبو تنظیم شته نو زمونږ د پاره دا ځای ډیر زیات موجود دی. مونږ به دلته کې چې نو پړاو واچو دلته کې بچی نو موږ خیمه واچو. نو هغه د بیبي هاجرې نه چې نو اجازه اول واغستو چې دا ستا ملکیت ته دا چینا تاسو دلته اوسېږي نو موږ له اجازه راکړي چې موږ هم دلته پړاو واچو او د دې چینې نه بچی نو موږ فائدہ اخلو. بیبي هاجرې چې نو هغه ول اجازه ورکو. دلته کې د خپل خیمه واچولې پړاو واچولو. بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کله ځوان شو نو اسماعیل علیہ السلام وادم چې نو دغه قبیله نه کړي دي د بنو جرهم قبیله نه هغه واده چې نو هغه کړي دي. دغه باره کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي یو دو روایت نقل کړي دي چې اسماعیل علیہ السلام چې کله واده کړي او کور کې بیبي اوسېدا نو ډېر وخت پس ابراهیم علیہ السلام راغی. بالکل بے خبره کې چې ابراهیم علیہ السلام راغی او دای ته ور او ډبولو دای خو انګور وا نو تاسو کو بابا د کم ځای راغلی س دغه دی اسی نو ابراهیم علیہ السلام ته دا تاسو کو چې د اسماعیل علیہ السلام باره کې تاسو کو بیا خو نشته دی. نو بیا وته وی چې څنګه تاسو گزر اوقات خکیږي او کنه کیږي. هغه وته فریادونه شروع کړل دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی او دا چل. د شکر لفظ استعمال نه شکایت ډېر وکړل. نو ابراهیم علیہ السلام ته دا څه چل دی بچي چې خاوند دې راشي کنه دا به ته وایي چې د کور دا درشله دې بدله کا. نو اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لاړو. چې کله اسماعیل علیہ السلام راغې او خځې سره ملاقات شو نو خځه وته چې دغه شانتي یو مېلمه راغلی وي څنګه وي بابا او مشر سړیو. ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پوه شو چې دا خو زما پلار راغلی نو وی س پیغام دل درکړو وی او پیغام را لراکړو پیغام را لدار کړو چې د کور دا درشل دې بدله کا. وی تانه ست پوسونه کړو وی او ایمان خو ته پوس کړو چې د کور حوال څنګه روان دي دغه سره روان دي. نو ما خو ته داسې خبرې وکړې. اسماعیل علیہ السلام د خپل پلار په اشاره باندې پوه شو او دا بیبي چې دنو پرې خو د دې طلاق ورکو او د دې په ځای چې دنو بلې بیبي سره چې دنو نکاح وکړه. وخت تیرې دو دیکھے سو وقت پس بیا ابراہیم علیہ السلام نا خبریں کے راغے چراغ ورے اڈا بولو اسماعیل علیہ السلام کور کے موجود نہ رہے انگور سرے ملاقاتو سو تپوسے تیو کو وی سنگا وی د کور حلوال سنگ روان دے وقت در باندې خطیری کی خپه خو نه نو هغه زنانه وتوي بیبي وتوي چې نه الحمدلله ډېر خپل وخت روان دي الله تعالی ډېر شکر دی او هر څه چې نو الحمدلله شته خو د الله تعالی شکر ادا کو. نو چې ابراهيم عليه السلام اخره کې ته نو وتوي چې کله اسماعیل علیہ السلام راشي نو وتوي چې د کور د درشل دی باقی وساته دا صحیح ده. لاړ ابراهيم علیہ السلام کله چې اسماعیل علیہ السلام واپس راغې کور ته بیبي سره ملاقات شو نو ته یې سو خو راغلی بنی وي دغه شانتي یو ملما خو راغلو یو بابا او مشر سړیو وی راغلو وی سی وی تر پاره دا پیغام راکړی دی چې دا درشل دی د کور باقی ساته دا چې نو مل رکوا. بس ابراهيم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کوئی شو دا زما پلارو او د مالویتانه ست پوسونه خنو کړی وی وی سیرت ویلی وی ماته خدای شانوي چې د کور وخت څنګه تیریږي وی ما وته دا خبره وکړي.
ما وته چې د الله تعالی ډېر شکر دی، ډېر ښکلی وخت دی. عموما زنانې چې دی نو د خاوندانو ناشکره وي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا دغه کړی دی چې یاره زنانې چې دی نو دا به زیاتر ما وی دا وکتل چې زیاتر زنانې چې دی نو هغه دغه جهنم ته داخليږي. او دغه وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی دا چې دی د خاوندانو انتهایی ناشکر وي. کو خاوند وته ټول عمر ډیر سوال ورکی دا د زنانو فطرت دی، یو عام خبره ده. نو اخره کې به تاغه داسې کی کوئی له غونډه څه تکلیف راشي نو داسې کی وي ما خو په دې کور کې څه خاطر رزونه مونږه دغه چاته خبري. نو د خاوند دغه هر څه چیرې نو غووي نو بهرحال ابراهيم عليه السلام چې نو دلته کې اسماعیل علیہ السلام دغه خانه کعبه خواته آباد شو، او بیا دغه کور ابراهيم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سره خانه کعبه یو ځای جوړ کړی دا. اوم دلته د دې دا نسل د اسماعیل علیہ السلام دا نسل چلیدو دا قریش قبیله اوم دغه نسل کې ده، د اسماعیل علیہ السلام په نسل کې. او نبی علیہ السلام هم چې دی اوم دغه د اسماعیل علیہ السلام په نسل کې چې نو د اسماعیل علیہ السلام د نسل دی. نو قریش قبیله چونکه د ابراهیم علیہ اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زو، نو دی به ابراهیم علیہ السلام باندې فخر کولو. دی بداوی چې یره ابراهیم علیہ السلام چې دینو موږ داغه د اولاد نه یو، داغه په ملت باندې سناسه طریقې پکې موجود وي د ابراهیم علیہ السلام، لیکن اکثر طریقې دی غلطي کړي وي. او د ټولو نغټه خبره ده چې خانه کعبه د بوتانو نه ډکه کړي وا او د بوتانو عبادت په کولو. نو الله تعالی وته د تعلیم ورکړي چې ګوره ابراهیم علیہ السلام څنګه او تاسو څنګه. ابراهیم علیہ السلام خو چې نو ولم یکو من المشرکین، او شرک نو کړي چې تاسو شرک کوئ. نو دلته کې الله جل شانه د دې ابراهیم علیہ السلام نور صفات وتا ذکر کړي دي چې ابراهیم علیہ السلام خدای الله تعالی ډېر شکر گزار بنده او الله تعالی ول دنیا او آخرت کې خیر ورکړي. دلته الله تعالی او بیا اخره کې الله تعالی دا وایي چې تاسو د ابراهیم علیہ السلام اتباع کوي. د ابراهیم علیہ السلام اتباع کوي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي. نو نبی علیہ السلام دا مذهب اسلام چې دی دام اصل کې د ابراهیم علیہ السلام هغه ملت او طریقه ده چې هغه باندې موږ تاسو روان یو او چلی. نو بهرحال الله تعالی دلته کې فرمایي ان ابراهیم بیشک ابراهیم علیہ السلام کان امه و یو ډلا وا دور صفات پکې الله تعالی جمع کړیو چې هغه په یو پوره ډله کې باندې هغه عمر صفات. یا دا مطلب دی چې الله تعالی ته دور کار غستو چې هغه به الله تعالی د یو ډلې د موانه خلی چې سورې په یواز ابراهیم علیہ السلام سوره کار کړو. قانت لله تابعدار د الله تعالی حنیفا یوم خزو ټول باطل پر خودیو او حق طرف ته. ولم یکو من المشرکین او نو د مشرکانو نا شاکرا لانعمه شکر وباسن کېو د الله تعالی د نعمتونو. اجتباه الله تعالی غوړه کړو ابراهیم علیہ السلام وهدا الى صراط مستقیم او لارې وته خودلې وا الى صراط مستقیم صراط مستقیم طرف تا الله تعالی وته رهنمایي کړي وا صراط مستقیم طرف تا. وهدا الله تعالی ول رهنمایي کړي وا الى صراط مستقیم نه لارې طرف تا. وآتیناه فی الدنیا حسنا امغه ور کړو ابراهیم علیہ السلام له په دنیا کې خېګړه مول ور کړو. او هغه خېګړه دادا چې اوس پوری ابراهیم علیہ السلام باندې کې سره یادېږي په خسر چرنو یادېږي او اوس پوری د موږ هر مسکی اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم وو کنو. نو درود چې دنو ویل کېږي الله تعالی ولا ثنا او صفت تر قیامت پورې باقی وساتله. وانه فی الاخره او بیشک ابراهیم علیہ السلام په آخرت کې لمن الصالحین نیکانو نوی. ثم اوحینا الیک بیا موږ وحی راولې غلطا طرف ته نبی علیہ السلام ان اتبع دا چې ته تابعداري کوا ملت ابراهیم
د ابراهیم علیه السلام د مذهب حنیفا چې یو مخیز یو حق طرف ته نو الله تعالی نبی علیہ السلام لا دا غور کو چې ته د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې چلیږي نو دې د وجه نه زمونږه او تاسو دین چې د اسلام نوم اسلام دی او لقب چې د هغه ملت ابراهیمی دی نو دې د وجه نه موږ اکثر داو کړي چې موږ ملت ابراهیمی باندې روان یو نو هغه نه مراد اسلام دی او کوم داو اسلام باندې موږ روان یو نو هغه نه مراد ملت ابراهیمی دی وما كان من المشرکین او نو هغه شرک اونکو نه الله تعالی دې